ګوره کومه ښځه چې د پردګي کوي نو دا د دین څخه ښکاره بغاوت او ښکاره ګناه ده او کوم څوک چې ښکاره ګناه کوي نو بیا هغه ته د معافی دروازه هم بندوي په ورځ د قیامت الله تعالی معافی وداسي چاته نه کوي چې کوم څوک ښکاره ګناه کوي هغه ما تاسو در اوسه ولې فرض کله کزاره خرول د نارینه لپاره دا ښکاره ګناه ده دا الله تعالی په ورځ د قیامت معافی نه ورته کوي دا رقم انسان دا الله رسول وایي زه نه وایم او کومه ښځه چې بې سترې کوي بې پردګي کوي دغه رقم زنانې ته الله تعالی معافی نه کوي په ورځ د قیامت دې کې ښکاره حدیث دی چې کوم څوک ښکاره ګناه کوي هغه که زنانه او که مردانه الله تعالی دغه رقم زنانه او دا رقم نارینه نه بخښي معافی نه ورته کوي د معافی دروازه ورته بندوي لکه تر دې پورې د بخاري شریف او مسلم شریف صراحتا حدیث مبارک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کل امتی معافا الا المجاهرین وای چې زما هر امتی قابل د معافی او بخښنې دی چې زما هر امتی به الله تعالی معافی خو په شرط د دې چې الله تعالی په خپل فضل و کرم او رحم سره ټول ګناهونه ودته ور معاف په دې شرط سره مگر کوم څوک چې ښکاره ګناهونه کوي نو هغه ته الله تعالی معافی نه کوي هغه خدای پاک هغه ګناهونه ور معافی خدای چې ور معافی په ورځ د قیامت هغه ګناه ور معافی چې پټه ده کړی لیکن چې ښکاره کړی لکه ژړه خرول او یا د زنانو د پاره به سترې کول دغه رقم زنانه او دا رقم نارینه ته الله تعالی معافی نه کوي ټول کتابو لیکلي دي دا الفاظ دغه تر راوړي لکه زه چې وایم نو هغه ته الله تعالی معافی نه کوي پر هغه باندې په ورځ د قیامت الیاذ بالله د معافی دروازه بندي چې ترڅو پرې د دې ښکارا ګناهو څخه پکلا کسره د توبه نه یکشل ګوره په دې مذکوره حدیث کې د مجاهر لفظ ذکر شوی دی چې مجاهر و هغه چاته وایي چې کوم څوک بر سر عام ګناه کوي مطلب چې نه د الله تعالی څخه شرمېږي او نه د الله تعالی څخه خوف او بیره کوي او نه د بندگانو څخه شرمېږي حتی چې فخر پکې لکه زنانې چې په بې سترۍ باندې فخر کوي او نارینه په ژړه خرولو باندې فخر کوي الیاذ بالله او لکه دغه مخالات چرګي دا کوڅګشت چرګي یا د بزوګانې چې په لوڅو سرو او په لوڅو مخانو سره په بازارو په مارکیټو او په دکانو په کتو په ګلیانو کې ګرځي دغه رقم زنانو دغه رقم بی ادب زنانو ته الله تعالی په ورځ د قیامت معافی نه کوي شرم د چا په یاد خوف د چا په یاد البته چې کله دا ثابت شو چې بے پردګي ښکارا ګناه او ښکارا بغاوت دی نو بیا به د الله جل جلاله په نیز د بے پردګي سزا هم سخت دی ولې ځکه دا ښکارا ګناه ده او ښکارا د الله تعالی سره بغاوت دی ګوره لکه د دنیا د حکومتو قانون هم دا دی چې په عوامو کې کم څو ښکارا بغاوت وکړي د حکومت د ګورنمنت چې ښکارا بغاوت وکړي او یا توهین عدالت وکړي یا د حکومت ښکارا عداوت او دشمنی او توهین وکړي نو بیا حکومت هغه باغی نه معافي بلکې هغه ضرور وجنه مړکې ولې وای تا د عدالت ای زلالت چې موږ ته وای د زلالت تا دا توهین وکړي او تا د حکومت د فوج توهین وکړي لہذا نو هغه ته دی باغی وای هغه دی وجنه مړکې نه پرېږدي لہذا نو د الله تعالی هم دا غره قانون دی چې کوم څوک ښکارا ګناه کوي نو په ورځ د قیامت دغه رقم باغی او دا رقم ښکارا د ګناه والا نه بخشي پر دا رقم انسان باندې د بخشي دروازې بندي الله تعالی دې موږ وساتي خدای تعالی دې موږ ته معافي وکړي